زرد سوال مو ورزه کنه مو ورزه کنه چې بالکل څرنګه تاسو ته معلومه ده د باجوړ په تحصیلي ښار صدیق آباد نامې علاقه کې د اسسټنټ کمشنر ناوګي سب ډیویژن فیصل اسماعیل په ګاډي باندې بمي چاودنه شوې ده. ویل کېږي دا هم چې دغه بمي چاودنه خودکش بمي چاودنه ده په کم کې چې اسسټنټ کمشنر ناوګي سب ډیویژن دغه رنګ پولیټیکل تحصیلدار یو عام وګړی یو د پولیس اهلکار چې دی هغه مړ شوی دي ولې نور په دغه کې زخمین شوي دي کم زخمین او مړي چې دغه هډ کوارټر هسپتال ښار ته راوړی شوي دا وخت راسه د باجوړ ډي ام اس ډاکټر نصیب ګل صاحب موجود دی د دوی نه پوښتنې کوو چې څومره تنان دلته راوړی شوي څومره د علاج په غرض نور هسپتالونو لیږلی شوي دي او څومره ډیډ باډي نه راغلي ډاکټر صاحب څومره تنان دلته راوړی شوي بسم الله الرحمن الرحیم زه جان صاحب دلته تقریبا 19 کسان راوړي شو په دې کې په ابتدایي تور باندې 4 کسان چې کومونو هغه په وخت چې دلته کوم رالو نو ریسیو ډیډو 4 خو هغه کې مطلب 4 ریسیو ډیډو د دین علاوه په کوم چې موږ اوټي ته شپ کلو سیریس پیشنټ پکې نو په هغه کې درې موږ په هغه ټایم باندې سرجنان صاحبانو هغه سټیبل کړو او هغه موږ ریفر کړو یو چې هغه مطلب په هغه لګیو هغه لیټران تقریبا اوس دا ټایم موږ ریفر کړو 4 ریفرل شوي دي د دې دمه پورې او 4 چې کوم دي نو موږ ته دا ډیډ باډیز راغلي موږ ته او ټوټل دغه 19 راغلي دي اوس علاج هر ممکن علاج دلته روان دی او داغه مطابق مطلب که چاته ضرورت راته نو ریفر کوو به کنو نو ان شاء الله چې دلته به علاج څرنګه چې د ډي ام اس خبره تاسو واورېدلې یعنی 4 تنان چې دی هغه دوی ته دلته مړي راوړی شوي په کوم کې چې اسسټنټ کمشنر پولیټیکل تحصیلدار پولیس اهلکار یو عام وګړی شامل دی دغه شانته کې 4 تنان چې دی هغه حالات خنه خودلې کېدل هغه د پیښور هسپتالونو ته لیږلی شوي ولې 15 چې کوم زخمین دي په دغه کې د 10 تنانو بیا چې کوم علاج معالجه ده د 11 هغه دلته په هډ کوارټر هسپتال ښار کې روانه ده دلته د باجوړ هډ کوارټر هسپتال دوره چې د هغه ډیپټي کمشنر باجوړ شهید علي خان دغه شان ډیپټي د ډسټریکټ پولیس افیسر وقاص رفیق هم کړی ده دغه مړو او زخمینو چې کوم تصدیق دی هغه هم کړی دی ډیپټي کمشنر او ډسټریکټ پولیس افیسر وقاص رفیق دغه زخمینو عیادت هم کړي دلته مردخانه ته هم ورغلي دي دا وخت په باجوړ کې چې کومه چاودنه شوه په دغه کې ټوټل 19 تنان چې